السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ندیم جان لالا او د میډیا پسترګ غتونکو ندیم استاد کلیپ په 200 باندې مشتمل د ځوانه ما خال دې خو بیا 27 جون او 26 جون کې خطا شوه ده. زه معاف به کو د حافظه دور نه دا سړی هزار راتونه کیار اګه دې خو خلکو کولاوي نو زه راټینګو اخر کې ویلو چوټه مو بڑے بات ہمیں ولا پرے خودو لکه چې دین مخ کې ویلو هم آه بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے کرتی ہو جاتی مشرق خور عبارت سم وایا کرتی خود جنې د پر رضیار نو کلیف کې دوه خبرې دي. یو خبره ده د مبادیات او نتیختا ګوره مونږ خو په دې خبرو پوهیږو کنه د ډوک بوک دومره بوی دی چې زه په پوهیږم د الله په فضل چې دا اوس هغه فيه ما فيه والا خبره ده. دویم د دغه تیښتې لپاره څه معقول صورت جوړول په دواړو دی پوهیم خبره خو دوو سپارو ترکیب ته هم راورسېده حالن کې مونږ خو تا د بسم الله په ترکیب هم معاف کوو الله بنده ته خو ډېر مخکې لاړې او دا هسې نه یې تلې دا تا ته ما ویلو مې کله چې قوت علمي پیدا شي بیا به کلیف وکړې او زما د وجه الله سبحانه وتعالی یعنی زه در باندې باعث شوم عالم شوی ښه خبره ده او لږ امتحان باخلو داسې عبارت کې به کله کله بریک کوم صرف دا به وایم سبب الرفع وایا ته به زر جواب کې ما باندې به هم کې انشاءالله زه هم اسم د منصوب و سبب النسب ته به ډز سره جواب کوي دا مونږ به وایو ماشاءالله ته به ټکي ټکي نری تکبیر چغه به مونږ وو ته نور څه غم کوې داسې د ګډ شپ مناظره به پکې وي. او دویم چې کوم دی هغې لپاره دغه طریقې مریقې کړي دي خو په حمزه وصلي کې چې دا کوم اجتهادونه وکړه که نه نو اوس زه وایم چې د نفخة الرب یې وښیم چې ته به پکې وایستون کې په حمزه باندې به ته کسره چې وښوله په یوه نسخه کې هم که نه نو څه ناڅه به تا ته میلاویږي که هېڅ هم نه د عربو د سعودي د پاکه کجوره به میلاویږي ځکه د احنافو د دیوبندیانو تا سره یو ظلم دا کړی دی چې تا باندې دا نسوار سیګرټ مباح کړي دي نو د خولې دا کوږوالی چې ستا دی که نه خفه نه شي ته تا سره چې زه لږه سخته کوم ته ځای له راځې خلک وایي د ټیز رګ مې دله موندلی دی نو د دې مې د ټیز رګ د ګوتو ته راغلی دی چې سختي کومه بیا مسلمانېږي او چې نرمي کوم چې مه کوه او ما ته ګنګوټ مه وایه او ما سره اخلاق وکړه ته بیا په بره ځې نو دا رګ دی لږ رانیولی ښه دی نو دا کږه خوله دی نه ده دا خو د نسوارو د چونډو په یوه په بله والې ده نو خامخا زاویه کې لږ فرق راشي نو د سعودي کجورې به درکمه د هیلې اسقاط د شومې او د ومې او د کلیزې د خوراکونو دا ګند او د نسوار سیګرټو دا اثر به د سعودي عرب په دې پاکو کجورو باندې لړ شي چې خوله پاکه شي زړه ته به انشاءالله صحیح عقیده راشي او د استمداد من الاموات نه به رجوع وکړي او یو کلک سلفي به شي هلته به راته مونږ ښارونه واچوي زما څنګه استقبالونه کېږي وینې سلفیان دومره مینه ناک قوم دی ندیم صاحب دومره مینه ناک چې ته به وایې چې بس په ښکلولو به دې مړ کړي ته خو هسې هم د پېښور ټول کریم دې خلاص کړي دي ما ته وایې چې ته تورې او ته سپینې ته خو ښکلې سړی په ښکلولو به خلک ستړي شي او دا استقبالونه به یې مړه دا درز مفتی محمد ندیم السلفي ماشاءالله نو فایده به وي پکې چې حوصله کې فایده شته انشاءالله نو دا ټول جوابات د ما ته قرض دي قرض منم ټول جوابات د ما ته قرض دي حمزه وصلي کې د اوس شاګرد شومه دوه سپارې ترکیب چې تک کولی شي بس تازه شاګرد شومه که کېږم نه خو شومه د فرقونو ته لږ سوچ کوه او دا یاد ساته د چیلنج دا خبره نه ده کچرې ته وې چې حضرت علي استاد جي چیلنج را کړی دی نو ګوډې خبره واوره چې ما چیلنج در کړی دی نو ما ته غوږ کېږده زه درته مشرک وایم استمداد من الاموات موضوع متعین ده ستا حافظه کمزورې ده ګیسه نو بي موضوع متعین کا تاریخ متعین کا او نمبر هم په دې کلیف کې شته ته وګوره دوباره دا زوړو او تعین د اشخاصو هم کړی دی چې څلورو نه به نه زیاتې څلور دي او د ځای خبره خو خامخا په ټلیفون کېږي مثلا متعین د استمداد من الاموات د عقایدو نه اهمه عقیده ده ته به هم منې چې توحید دیني ویلې نه د سلفیت ته پرېږدم او نه د اسلام ته پرېږدم نو دا مسله به ته مخکې کړو بیا به شروع نو که چیلنج ما درکړي او دا بوج په ما چل کې تا د کلیپ اول کې ویلي وي څلور پنځه ځلې مې چیلنج کړ چې را میدان ته چې کوی نه راځي او اوس راغی نو چیلنج تا کړی دی خو څه پې جنګ کوو یار د جمعې انګار ته جوړ که بستې ځان ته راکاږه زه به ځان ته راکاږم او ته ځان ته العرض که چیلنج ما درکړي خو یا قربان زما د طرفه به دا مسله کې
په استمداد من الاموات باول مناظره کو د مناظرې په اخیری ټکی کې با دا خبره ورپتین کو چې اوس به تاسو د اهل حدیث په کفري عقایدو باندې به باس کوئ بس بیا باغه ټیم ګورو چې ستا چیلنج مونږ قبولی شو کنه ته چې دوه سپاره ترکیب کې ستا مخې ته راتلل سګپ دی تړو کې سړی تړې لوی سړی ځان مس پکوه ستا مخې ته مخ کې چې د خلک مخې راتلله خو تا دوه سپاره ترکیب نه شو کولی او حمزه وصلي کې د ګړې وړې نه شوې ویل اوس خو ګړې وړې ویلی شي پوهېږي که نه ته اوس ډېر زیات ښه شوی یو سړي بل ته وي دا سر زمام ګنجې دی خو دې کې بیخي مازغه ښکاري نو د حمزه وصلي ټول خلک غورځوي راغورځوي خو دا تا بیخي هغه پوهېږي که نه الی آخره العرض خبرې گپ گپ اوږدېږي مبادیاتو مجلس ته تیار شه استمداد من الاموات ته تاریخ په موبایل توی کېږي زیم پې توی کېږي او دا خبره بیا ونه کېږي سا چې مبادیاتو کې خو دعوی جواب دعوی په دې دعوه کې دومره خبرې چې ته به وایې چې بس جواب دعوا او دعوه کې ډېر اوږدې خبرې دې له خلک لږ منطقي طرز ورکړي صرف فضایل اعمال تعلیم خو نه چې خلک وایي دعای په خیر کې وکړه داسې د دوو سپارو ترکیب پته پکې لګي د حمزه وصلي پته پکې لګي نو ډېرې خبرې دې ورکړي بهرحال حوصله وکړه او غوسه کمه کړه ګپ دې لګوي باس دې کوي مبادیات دې کوي نو خو مړه وشو که نه بس ګزاره وکړه تا ته خو ما ووي که جنګ کې د مناظرې د منځه لرې کا یا کبډي او یا سربډي وایي که نه ضرب یضربو بس په هغې کې به پته ولګي چې ته څومره بدماش یې څومره ډنډهماري کې سونې زوري کې او کیدای شي زه غریب یم زه درته ووایم چې بس مابیله ماله مه راځه کیدای شي درته ووایم چې دا ضرب یضربو خلک ما نه زده کوي نو استمداد من الاموات متعین ده څه به اوږدې خبرې کوو یار کسان هم څلور متعین دي ما سره به ملګري وي انشاءالله تا ته به مسلم وي ښه معروف کسان به وي هغه خبره هم متعین ده خو شوې ده تېر کلپ کې چې زه ورته به خبرې کوو نو دا دې تکرار کړی دی او اصل یې پکې داسې خبرې منځته راوړلي دي چې دی به د یو جواب وکړي کیسه به اوږده شي تا به سنا سره چالاکۍ بوی راخکي خو مونږ چالاک نه یو مؤمنان ساده وي البته د چالاکو خلکو په بوی رنګ روغن باندې پوهېږو ځان ښه په حوصله کا تلوار مه کوه لګیا اوسه په علمي انداز کې او مبادیاتو دپاره ځان تیار ساته انشاءالله رابطې کوه